السلام علیکم. زه غفران الله یم. اهم خبرونه تاسو خبرو چې په سوات علاقه منګوره ودکی کې د لینډ سلایډینګ له کبله په ملبې راپریوتو سره سو ماشومانو د خپل ژوند ساګانې ورکړي او څه زخمیان شوي دي. زخمیان په پوری توګه د ریسکیو ځوانانو هسپتال ته منتقل کړي دي. دا وخت څه صورتحال دی او څومره ماشومان په دې پیښه کې وفات شوي دي او څومره زخمیان شوي دي، په دې اړه باندې نور تفصیل اخلو. دا وخت را سره د ریسکیو ترجمان شفیقه ګل صاحب هم موجود ده، د دوی سره به خبرې کوو. میم دا راته ووایي چې څه صورتحال دی، د اپریشن مکملېدو نه وروسته څومره ماشومان تاسو ریکور کړل او په دې کې څومره زخمیان یا څومره وفات شوي دي؟ جی بالکل، چې څنګه موږ ته اطلاع میلاو شوه چې د ودکي ګلاباد سیمه کې داسې لینډ سلایډینګ یا یو خټ چې کوم دی هغه را پریوتلی دی او څلور ماشومان چې کوم دي هغې لاندې کړي دي. تاسو ځان راورسوئ. نو زموږ چې کوم د ریسکیو 1122 ډیزاسټر ټیم دی او د دې سره سره زموږ چې کوم میډیکل ټیم دی هغه په موقع باندې ورسېدو او څلور چې کوم ماشومان وو نو هغې د ملبې نه راویستلو او فوري چې کوم دی هسپتال ته منتقل کړو، چېرته چې ډاکټرانو د دوو ماشومانو چې کوم دی د مړینې تصدیق وکړو او د دې نه علاوه دوه ماشومان چې کوم دي هغه زخمیان دي، د هغوی علاج چې کوم دی هغه په هسپتال کې روان دی. صحیح. دا راته ووایي چې په اپریشن باندې څومره ټایم ولګېدو او د اپریشن په مکمل کېدو سره دا خبره واضحه شوه چې په دې ملبه کې نور ماشومان یا زخمیان دننه نشته؟ او جی بالکل، د اپریشن ډیوریشن چې کوم دی نو دا تقریبا چې څنګه موږ ته اطلاع میلاو شوه د هغې نه واخله او د اپریشن په مکمله توګه د ختمېدو پورې تقریبا په 1 غنټه کې دا ټول اپریشن چې کوم نو دا ختم شو، چې څومره ملبه وه نو هغه اخوا کړی شو او د هغې نه ماشومان چې کوم نو هغه ریکور کړی شو. او د اپریشن موږ په مکمله توګه ختم هم ځکه کو چې کوم د علاقې مشرانو نو د هغې د وینا مطابق چې دلته صرف څلور ماشومانو د کم چې موږ راویستلو د ملبې نه وی چې هم دغه څلور ماشومانو او د هغې نه علاوه په کور یې تپوس هم وکړو. د تپوس نه پس بیا موږ اپریشن چې کوم نو هغه هلته وایند اپ کړو او د دې نه علاوه چې کومه خطره وه یا چې کومه هغه غر چې نور را پریوتو نو زموږ د ریسکیو چې کوم اهلکارو نو د علاقې چې کوم مشرانو هغوی ورته وویل چې دا تاسو نور هم راوغورځوئ چې د دې چې کومه خطره ده بیا د راغورځېدو چې په بل چا باندې دا راونه غورځېږي. نو زموږ د ریسکیو اهلکارو بیا هغه کومه پاتې ملبه چې بره وه د هغه هم د راخویدو د هغې خدشه وه نو هغې هم راوغورځوله لاندې او هغې هم را پرېباسله چې دا د را روان وخت کې بیا په بل چا باندې رارتاو نه شي. صحیح ده. ډېره زیاته مننه تفصیلات راکولو.